کله د بنو سعد قبیلې د ښځې مکې مکرمې ته رالې نو کورونو کې معلومات کول چې معلومات یې د خلکو نه کول چې په کم کور کې ماشوم پیدا شوی دی. نو دا ښځې په دې کورونو باندې تقسیم شوې او دا بیبي حلیمه وی زه لږ وروستو راورسېدمه دا نورې ښځې ما نه مخکې رالې را روانې شوي په یو ځای باندې و خو زما چې کومه اوښه وه نو هغه اوښ هم زما ډېره زیاته کمزورې و ټپه ټیپه وه او په کومه قچره باندې چې زه سورومه نو هغه قچر هم کمزورې و د سورلی نه وه نو ما به واله خو بس نه تله کمزورې وه نو کمزورې څاروي به څه مزل وکړي. ناظري خان لږ اوبه راولله نو کمزورې څاروي به څه مزل وکړي. نو دا د هغې نورو خلکو نه لږ وروستو راورسېده نو هغه نورې ښځې په مکه مکرمه باندې هغوی دننه چکرې مکرې ولګولې چې کوم معلومات به یې وکړل دې کور کې ماشوم شوی دی هغې کور ته به ورلې هغه ماشوم به یې واغېست بله ښځه به بل کور ته ورله نورو ښځو ته خو ماشومان میلو شو او دغه نورې ښځې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک کور ته م رالې نو تپوس به یې وکړه د دې ماشوم پلار شته نو مور به یې ورته وي بیبي آمنې نه ده د پلار خو وفات شوی دی ښه نو وایي موږ دا ماشوم څنګه بوزو موږ خو چې دی بوزو موږ د ده خدمت کوو نو زموږ خو د مال توقع ده چې پلار به یې راله مال راکړي نو چې پلار یې نشته نو ته یې مور یې نو د دې یتیم به ته موږ له څه راکړې او نیکه به یې موږ له څه راکړي دې نه بوزو. نو چې څومره ښځې مکې مکرمې ته راغلي دي د دواړو جهانو سردار مبارک په پیش شوی دی لیکن یو ښځې مو ورته غاړه کېنښوده چې پلار یې مړ دی نو مور به یې موږ له څه راکړي او دقه رنګې دا نیکه به یې موږ له څه راکړي. بیبي حلیمه وی ما ته پکې ماشوم میلو نشو وی ما وی چې دا دومره مزل مې کړی دی نو تشه خوتلی نشمه وی قسم مې ځان سره وخوړ چې دا ماشوم که مو پلار یې نشته که څه راکوي او که نه راکوي خو دی به خامخا بوزم څنګه به تشه ځمه. وی خپل خاوند سره مې مشوره وکړه وی ما هغه ته وی که ستا خوښوي نو نور ماشومان نورو ښځو بوتلی دي زه به دې بوزم دا یتیم وی راته وی چې ستا خوښه ده وی زما خپل بچی مو هغه راکوټی نو وی هغه چې به ما دې سینې ته واچو نو زما بچي ته په سینه کې پینو او دا ولې ځکه زموږ اوښه له هغې راوه کمزورې و ټپه ټیپه وه نه هغې کې پینو نو خوراک زما او زما د خاوند نو زما په سینه کې زما ماشوم ته پی د کم دی نه راغلي وی ټوله شپه به زما دا ماشوم د لوږې نه رینګېده وی خوب به یې نه کو او وی مو خاون له به م د شپې خوب نه راته ولې وی موږ به م اوږي خوراک به م پوره نه وکړې نو خوب به موږ له م د شپې راته نه وی خیر رالم وی آمنې ته مې وی چې ستا دا بچی به زه بوزمه دې راله راکه وی راته یې وی چې ډېره ښه ده وی چې کله مې د دواړو جهانو سردار مبارک د هغې نه واغېسته نو وی د خپلې سینې ته مې واچو وی چې ګسې سینې ته مې واچو نو وی ګسه سینې بلکل نه اغېسته ما کوشش وکړه خو نه اغېسته وی چې کله مې ښې سینې ته واچو وی د الله شان ته ګوره خو چې دا ماشوم زما په دې غېږ کې راغی وی رب العالمین مې دا دواړه سینې د پیو نه ډکې کړې. اوس د دواړو جهانو سردار مبارک هغه پیغمبر چې هغه امام الانبیا دی د هغه نه پاس بل پیغمبر دا راتلو والا نشته نو دواړه سینې مې د پیو نه ډکې شوې وی دا ښې سینه چې دی ښې سینې ته مې دی واچو وی ښه برابر خوراک یې وکړه ځان یې موړ که وی هغه خپل بچی مې ګسې سینې ته واچو هغه هم خوراک وکړه ځان یې موړ که وی پړه کې مې دا راله چېره دا ماشوم خو داسې د برکت راته ښکاري برکتي ماشوم دی اوسه پورې په سینه کې پینو او چې غېږ ته مې راغې دا د سینه کې مې پی رالل وی د شپې چې مې خاون ورغی او کله اوښې ورلشله وی اوښې دومره ډېر پی وکړل چې ما هم ښه په مړه خېټه باندې وسکل او د خاون مې هم ښه په مړه خېټه باندې وسکل او وی د شپې ما او خاون ښه خشته ښکلې برابر د سکون او د اطمینان خوب وکړ وی چې کله سار شو نو وی دا خاون ما ته وی چې خلیمې دا چې کم ماشوم دی غشتی دی نو دا خو ما ته د برکتونو ډک ښکاري وګوره چې ستا سینې ته راغې نو سینه کې ورته پی پیدا شو
اوښه د پیو نه ډکه وه غولانځه کې خو به نور کله پی نو یو ساس کې به م نو او چې ورلم نو غولانځ یې پیو نه ډکه وه ما هم پې وسکل تا هم پې وسکل او څومره د خوشحالي او د سکون شپه هم تېره کړه دا بچی خو به زمونږ خپل د لوږې د لاسه رنګېده دا د هغه ته هم خوراک پیدا شو وی ما هم ورته وی چې سړیه د ماشوم کې ما ته برکتونه ښکاري او وی آمنې راته وی چې ګورې زما د ماشوم بیبي امینه راته وی چې د نورو خلکو د بچو په شان دی ګورې نه دی زما د دې بچي او شان دی دا چې زما په خېټه ما څه درونوالی نه دی محسوس کړی چې کله ماشوم پیدا کیږي نو مور ته تکلیف یې هغه درد دی هغه تکلیف ما نه دی محسوس کړی ما رڼاګانې محسوسې کړی دی نو زما د دې ماشوم یو لوی شان دی وی چې کله په لاره باندې موږ را روان شو د دواړو جهانو سردار مبارک را سره په هغې قچره باندې سور دی وی قچره مې په یو منډه باندې روانه ده هغه چې کومه اوښه ده هغه هم په منډه روانه ده او قچره هم په منډه روانه ده وی هغې نورو ښځو له راله اواز راکړه چې لږه په مزه مزه ځه دا اوښه دې لږه په مزه که چې یو ځای لاړې شو او وی ما ته وی چې خلیمې ده هغه قچره چې ته پې د هغې طرف نه راغلی وې دا هغه اوښه ده وی ما ورته وی چې دا مو هغه څاروي دي وی راته وی چې دا څنګه هغه څاروي دي د هغې راخو خو دا په والو باندې مړه کړي دي او دا خو نه تلل ته خو زموږ نه وروسته راورسېدی او دا زموږ نه مخکې څنګه روان دي وی ما ورته وی چې دا د دې ماشوم برکت دی د دې ماشوم نن په ده باندې دا ماشوم پې سور دی په دې وجه د اوښه په منډه باندې روانه ده خیر وی د دواړو جهانو سردار مبارک مې کلي له بوته په عربو کې بعضې خلک داسې علم الله ورکړی د دې لاسو خپونه د دې کلیو نه به معلومات به کول د لاسو خپونه وی یو قیافه شناسو نو وی هغه له به خلکو خپل ماشومان بیبي حلیمه وی راوستل نو وی امام ولا رسول الله مبارک ماشوم دی وی دی مې ولا راوسته وی چې کله مې دی ولا راوسته او پاک پیغمبر مبارک د سترګو ته وکتل نو د رسول الله مبارک د سترګو کې لږ غونتې سوروالی د حسن علامه ده د بیماری د وجې نه نو او پاک پیغمبر مبارک ته وکتل او د اولو منځ کې د مهر نبوت ته وکتل وی دغې سړي چغې کړې دا چې کوم قیافه سناسو او چغې کړې چې عربو خلکو دا ماشوم مړ کې ګورې دا مړ کې وی ما ورته چې دا ولې وی هغوی وی چې دا هغه هلک دی چې ستاسو کم مشران دی او د دین مشران دی ستاسو هغه مشران به درله وجني دی به په تاسو باندې غلبه کوي او دی به غالبي تاسو به مغلوب کیږي او دی به بادشاه جوړیږي دا ختموي وی زر مې رسول الله مبارک وتخته وی چې کله مې کور ته بوته نو وی زمونږ په علاقه کې قحط راغلی او قحط او د سارو ګیاګانې نه وي وی یو څو چیلی مې وي غریبي مې ونو نو وی چې کله به زما څاروي م لاړل د څارېدلو دپاره او د نورو خلکو څاروي به م لاړل نو وی چې زما څاروي به رالل نو تشي به یې پړسېدلي او دا به ماړو چیلی به مې مړې وې ډېر پی به وکړل او د نورو خلکو څاروي چې به رالل نو تشي به یې ورننوتي هغوی به اوږي و پی به پکې نو وی هغه چې کومو کسانو به وله څاروي سروله وی هغوی ته به یې سې غوسه کوله چې تاسو ته د سرونو د سرېدلو څارو د سرېدلو ځای هم درته نه دی معلومه د بیبي حلیمې دا چیلی چې کوم ځای کې سریږي نو هغې ځای کې دا څاروي سروی که نه هغه ماړه راځي او ستاسو دا اوږې راځي د هغوی هغه پی کوي او زمونږ دی کې پی هم نی وی بیا به هغې خلکو خپلې ګډې او چیلی زما د سارو سره په خوا کې د چیلو سره سرولې وی چې زما هغه به کور ته رالې نو د هغوی تشي به پړسېدلي وو هغه به مړې وې پی به پکې وو وی د هغوی هغه به اوږې وې دا د دواړو جهانو د سردار مبارک برکت وی چیلی مې یو څو چیلی وي وی 300 چیلو ته مې هغه چیلی ورسېدې وی د رسول الله مبارک دا برکات وی دا منګه محسوسول رزقم رب العالمین پراخه که څاروي مې رب ذوالجلال زیات کړل او د دواړو جهانو سردار مبارک د نورو ماشومانو په شانتې نه دی زر زر بلوېده وی بعضې وخت کې به مې دې ګسې سینې ته واچو وی هغه به یې ناغېشته وی خاوند ته مې وی چې سړیه دا ماشوم خو د ماشوموالي نه ډېر زیات انصافدار دی دا بل چې زما کم خپل بچی دی چې دی د ښې سینه ته واچوم دا مې ده توخیره نو هغه د دې ښې نه خوراک کوي او دی چې د هغه هغې ګسې ته ور واچوم نو دی د هغې نه خوراک نه کوي دا خو د ماشوموالي نه ډېر زیات انصافدار دی
وی ما ته به مې خاوندم وی چې ګورې ښځې خیال یې ساته د برکتونو ډک دی ګورې چې کور ته م راغلی لږ په مړه خېټه باندې م خوراک وکړه دا بل مچې م زمونږه موړ شو او کور کې خوشحالۍ دي پریشانۍ نشته. او دویمه ده چې د بیبي حلیمې د کور نه به د مشکو خوشبویي تله چې کم خلک و هغې ځای کې د بنو سعد قبیلې د مشکو خوشبویۍ به یې محسوسولې. د هغوی هم د دواړو جهانو سردار مبارک سره ډېر زیات محبت و او هغوی ته هم پته وه چې دا ماشوم نیکبخت او خوش قسمته دی او دا هم د برکتونو ډېر زیات ماشوم دی. هغه خلک د کلي د بنو سعد د قبیلې خلک به رسول الله مبارک راتلل او د رب العالمین شان ته ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک لا ماشوم دی. هغې بنو سعد قبیلې کې چې هغې کې به څوک بیماران شو نو زر به بیبي حلیمې کر رالل او چې په کوم ځای باندې به تکلیف و ورته یې حلیمې هغه بچې دې لږ راوله نو د دواړو جهانو سردار مبارک به یې ولې روغ که نو در پاک پیغمبر مبارک دا وړه چاچې وره کوټې لاس مبارک به یې راواغېشته د تکلیف په ځای باندې به یې کېښود دغه تکلیف به ختم شو. چې بل څوک به نور ناجوړه شو نو وی بیا ډاکټر او طبیب له مه بوځئ دې ځای کې یو ماشوم شته بس هغه بیمار بنده به راغی او د پاک پیغمبر مبارک وړه چاچی به د تکلیف په ځای باندې کېښود هغه به جوړ شو. چې څاروي به بیماران شو دا به سره څارو ډاکټر پسې ګرځو د بیبي حلیمې کوسې له بیا راوستل هغه ماشوم خو را لږ راوباسه د دواړو جهانو د سردار مبارک خشته او مبارک لاس په هغې ځای باندې به یې کېښود څاروي به الله پاک جوړ کړي. نو د هغې علاقې چې کم خلکو د هغوی ورسره رب العالمین محبت پیدا که ځکه د هغوی د کورونه د مشکو خوشبویي تله د خلکو ورسره محبت و. د دواړو جهانو سردار مبارک به زر زر لویده د نورو ماشومانو په شانتې نو وجود طاقتمنو او دا خیرازه چې پاک پیغمبر مبارک د 2 کالو ته ورسېده نو داسې ښکارېده لکه چې د رسول الله مبارک د عمر 4 کاله دی زر زر بلویده د 2 کالو او د 4 کالو دا ښکارېده. بیبي حلیمه وی یو ځلې په یو کاهن باندې تېرېدم یو بازار دی وی هغې ځای کې چې کاهن له ورلم وی نور خلک هم دي وی داسې رسول الله مبارک باندې نظر پرېوته وی چې په دې نظر پرې وی داسې نیغ نیغ ورته ګوري وی ما ته وی چېرې یو څو تپوسونه درنه کومه د دې ماشوم څه نوم دی وی ما ورته چې نوم یې محمد دی وی راته وی چې پلار یې مړ دی او که جم دی وی زما چې کم خاوند او د ده دا رضاعي پلارو حارس وی ما ورته چې دا ولاړ د دی پلار دی که نه څه نوم یې دی حارس وی ما ته یې وی چې یاره مور یې مړه ده که جم دی وی ما وی چې زه یې مور یم که نه وی راته وی چې ستا څه نوم دی وی ما ورته چې زما نوم حلیمه دی وی ما ته یې وی چې شک کې دی واچولمه وی ما ورته چې ولې شک کې پرېوتې وی راته وی چې دا ماشوم چې ما وکته که نه نو د آخر زمانې چې کم پیغمبر به دنیا ته تشریف راوړي نو د هغه په ماشوموالي کې هغه چې کومې نښې نښانې وي هغه نښانې په دې ماشوم کې شته. او کتابونه خو دا وی چې د هغه پلار نوم به عبدالله وي او د مور نوم به آمینه وي د هغه نوم به محمد او احمدي او دی به پیدا شوي هم نه چې د پیدایش نه بیا مخکې پلار وفات شوي نو ته خو وی چې زه یې مور یم او پلار یې خدا دی نو شک کې رې واچولم د هغه د پلار نوم عبدالله راځي او ته دا یادې د نوم جدا دی د مور نوم یې آمینه راځي او ته وی چې زه یې مور یم او زما نوم حلیمه دی نو شک کې رې واچولم ګنې اوس مې لاله او پرېښوده مې نه وی د دواړو جهانو سردار مبارک مې را روان که ورو تښتېدم وی خاوند ته مې چې سړي یې شکر دی چې سم نوم هم ورته نه دی ښولی که موږ ورته ویلي چې پلار یې خو مړ شوی دی یتیم دی او خپله مور یې آمینه روزي خو رضاعي مور یم نو اوس پې راله دا بچی لال کړی ما به بیا هغه نیکه او ترلی به مې څه جواب ورکړ وی زر مې راوتښته. خیر وی ډېر زیات محبت به رسول الله مبارک سره موږ ساته. وی چې کله د 2 کالو شو وی مکې مکرمې ته مې رسول الله مبارک خپلې مور له راوسته وی اړه کېده خو مې بلکل نه وی چې را مې وس نو په مکه مکرمه کې وبا راغلې وه نو وی ما بیبي آمینې ته وی چې ګوره دا ماشوم دی او ډېر خشته زر زر لویږي او ډېر ښکلې خشته ماشوم دی او دلته وبا راغلې ده نو که ستا خوښې خیر دی پیسې هم درنه نه غواړم خو مال یې راکړه زه به یې بوځم نو چې کله دا وبا او دا بیماري ختمه شي نو بیا به یې راولم وی هغې وی چې نه بس نور یې رانه مه بوځه وی چې زه ورته کلکه شوم نو هغه راسره کلکه نه شوه وی هغې مې چې وبا ده نو وی بس رسول الله مبارک مې ته بیا راوسته
وی چې مې ترې راوسته وی ما ته وی چې مورې زما دارونه چې سار لاړ شي نو دا کم خوازي وی ما ورته وی چې بچې دا لاړ شي نو دا چیلې سره یې که نه وی ما ته وی چې زه کور یوازې څه کوم زه به هم ورسره ځم نو د دواړو جهانو سردار مبارک به بیا هغې ماشومانو سره لاړ شیما دا د بیبي حلیمې خپله لور ده نو دا لږه غټه وه نو د دواړو جهانو سردار مبارک په دې بیا ډېر زیات خیال ساته او دې بیبي حلیمې به ورته وي چې شیما ګورې دا ماشوم د برکتونو ډک دی او دې به په عذابین نو چې کله لرې څاروي بوځی نو ګورې دې به نه بوځی او د ده به ډېر زیات خیال ساتي یو ځل دی شیما د دواړو جهانو سردار مبارک د غرمې په ټیم کې اوښکې دی چې د غرمې په ټیم کې اوښکې دی د عربو ګرمي خو ډېره زیاته ده نو دا ورپسې بار ته وروته په دې کې چې دا شیما راله نو دا مور ورته غوسه وه چې دا دی ولې انصافدار د غرمې په ټیم کې دی بوتلی دی تا ته ما نه وي چې دی به د غرمې په ټیم کې نه بوځې او دې تیز نور ته ګوره په دې وخت کې دی په دې وخت کې دی اوښکې دی شیما ورته یم مورې هغه ګرمي څه لیدلې ده او هغه نور څه لیدلی دی وی ولې دا دونه نور چې دی وی که نور وي نو په ما تاله په هغه نور کم زه وی ولې وی چې دی ما را روان کړی دی نو وی چې زما پام شو په ما به نورو په ده به سور یم وی چې مې وکتل چې اون هم نشته عجیبه خبره یو ځای روان یو په ده سورې دی او په ما نور دی وی چې بره مې وکتل نو د اوریځې یو غټ ګټ دی هغې پې سورې کړی دی چې دی به مې ودرو اوریځې ګډ بم ولاړو چې دی به مې را روان که ګډ بم را روانو هغه سوري د ده نه جدا کېده نه که دی به مې ودرو سوري به و که دی به مې را روان که سوري به ورسره را روان شو نو مور هغه ګرمي کم ځای لیدلی او هغه نور کم ځای لیدلی وایي ما ته مې مور بیبي حلیمه وایي چې قسم دې رښتیا وي ما ورته چې قسم دې رښتیا ویم که نه را چې راته وښیمه دا د دواړو جهانو د سردار مبارک هغه برکتونه و چې بلکل داسې لکه د نور په شان تیرونو ښکارېدل او ولې بې برکتونه نی امام الانبیا دی شیما وی دغه د مور یې وی یو ځل دې د ماشومانو سره بار تللی دی وی په دې کې زما دا بچې ما پسې راغی چې مورې راشه که نه زمونږ هغه قریشي رور خو مړ شو هغه چا مړ که وی ما وی چې الله مکه دا ولې وی راته وی چې راشه کنه یو دوه سړي رالیده او زمونږ هغه رور یې موږ نه اخوا بوته او چړې ورسره یې او دا خېټه یې وله وشلوله وی بس ما منډه کړې او د خاوند مې هم راپسې را منډه کړې یو خو د دواړو جهانو سردار مبارک سره محبت و بل موږ وی چې دا بوله جواب به ترله او نیکله به څه جواب وله ورکوم لوی خاندان دی وی چې کله رالو وی رسول الله مبارک په یو ځای کې ولاړ دی او تک زیړ ولاړ دی وی ذات ته مې رانږدې که وی ما ورته چې بچې دا ولې وی ما ته وی چې زم نه پوهېږم چې دا ولې خو یو څو کسان رالل یو جبریل امین راغلی یو میکائیل علیه السلام راغلی بل جبریل امین علیه السلام دا دواړه رالل وی چې دا یو دوه کسان رالل سپینې جامې هغې اچولې وې وی هغه یو بل ته وی چې دا دی وی او ته وی چې او دا دی وی زه یې راونیومه او دغې غر دی خوالی دغه دی بوتلم دی غر له وی څه مې لولم وی ما ته وی چې وار به نه خطا کې او وی هغوی سره چړې او چاکوانو وی زما دا سینې وشلوله د ریقوتې نه تر نامه پورې دا سینه یې زما وشلوله دې ترونو ویل کېږي شق صدر دا د علیه السلام سلور کرته شوی دی یو چې د پاک پیغمبر مبارک عمر دغه سلورو کالو او بل چې کله 10 کاله ته ورسېد او چې کله بیا پاک پیغمبر مبارک ته نبوت ملاوېده نو دا بیا شوی دی او چې کله بیا د معراج ته کله ته نو بیا هغې وخت کې شوی دا سلور کرته شوی دی نو خیر د دواړو جهانو سردار مبارک چې غټ شو نو بیا یې تفصیل ویلی دی نو چې کله دا سینه مبارکه وشلوله نو چړې چاکوان دا چې څومره اسباب و نو دی ځان سره د جنت نه راوړی و اوبې د زمزم راوړی وې د زمزم په دې وجې زمونږ کتابونه لیکي وایي که د زمزم نه نورې غوره اوبه وې نو په جنت کې هم که د دې نه غوره اوبه وې نو چې ټول سامان یې د جنت نه راوړو نو اوبه به هم د جنت نه راوړی وې خو چې اوبې د زمزم استعمال کړي نو پته ولګوي چې دې نه غورې اوبه نورې نشته نو د رسول الله مبارک غړې روښکه او هغه یې بیا د زمزم په اوبو باندې ووینځه ویشله ویوینده زمزم په اوبو باندې او داسې یو توره غوټه غوندې وه دغه وخې هغې ته یې خوا وغورځوله او دا یو فرشته دی بلې ته وایي ورته یې ویې دا د شیطان هغه جاله ده چې کوم ځای کې شیطان کینې هغه هم د دې هلک نه هغه لر کړه
او بیا یو کاسه و ورسره هغه د حکمت او د ایمان ډکه وه. د علیه السلام په قلب مبارک کې او په زړه مبارک کې هغې ور واچوله او په دې زړه مبارک یې وله یو مهر د نور و، ختم نبوت هغه مهر یې وله په زړه باندې و. او وی بیا راله په دې ځای به وی هغه بل کس ته وی دې نورو ته وی چې بس تاسو ډیوټي ختمه شوه تاسو ته یې خواشئ. وی هغه راله په دې ځای باندې لاس راخ که نه مې څه درد محسوس کړی دی نه مې څه وینه محسوسه کړې ده هېڅ هم نه. پاک صحابه وی چې د دواړو جهانو له سردار مبارک سینه به کله ښکاره شوه نو وی د هغه ځای چې سیرې شوي داسې نري نري ټاکي هغه نښه به پرې وه. دوی د ښځه او خاوند چا به وي پیریان دي او چا به وي د باد عالم دی او چا به وي څه چې دوی ته خو پته نه لګېده که په دغې وخت کې دا مور یې د خاوند ته وایي سړیه دا ماشوم داسې دی چې داسې ناشنا نښې نښانې دي څوک وایي دا وجنو څوک وایي څه وایي نو ښه به دا وي چې دا موږ بوزو